یو الله له قرض ورکوي یعنی صدقې وکړي. دا پنځه خبرې کې تاسو کې وي زه به تاسو 12 نقیبانو د 12 واړو ډلو مدد وکوم کنه نو بیا به خپل مدد تاسو نه اخلم. او دی چونکې بیا د یوشع علی السلام په زمانه کې بیا مستقل 12 ریاستونه شول. دا 12 قبیله 12 ریاستونه شول. نو بیا هغه عمالقه راغلو وی وهل. نو بیا د شموئیل علی السلام په زمانه کې د طالوت په قیادت کې بیا د اعظم کې واغستلې. دا هغه خبره ده لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیلۃ العقبه په شپه باندې په دې انصارو کې هم نقبا جوړ کړو. نقبا په کې جوړ کړو. دا 12 نقیبان قرطبی دا غي باقی د نمونه لیکل دي چې چا شوق په دې ځکه ځان بیا وګورئ 12 نقیبان کم کوم نمونه لیکل دي. یوشع ابن نون او کالب ابن یوقن دا کسان پکې شاملو. ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل یقینا الله تعالی غستوا مضبوط وعده بني اسرائیلنا وبعثنا منهم من مقرر کړیو په دوی کې 12 نقیبا مشران. وقال الله ورتویلو انی معکم زستاسو سره ما زمان نصرت او زمان معونت خاصه تاسو سره ده زمان مدد تاسو سره ده. لینا قمتم الصلاه کتاسو د موږ پابندي کولا واتیتم الزکات او زکات ورکو وامنتم تاسو ایمان راوړو به رسول ما او پیغمبرانو باندې وعزرتموهم تاسو امداد کو د پیغمبرانو. تعزیر النصرت مع التعظیم د تعظیم سره مدد کول یو د چا اسی مدد کول بل مدد کې بده کې احترام هم کې نو تعزیر وانا مددم کو سره د احترام نه د پیغمبرانو. واقرضتم الله تاسو ورکو قرض الله لرا قرضا حسن خیسته قرض چې سود پکې نه لو کفرن عنکم نو قرض حسن مراد صدقه د اخلاص. لو کفرن عنکم نزوخا مخلرکم استاسنا سیئاتکم استاسو تکالیف مصیبتنا ولو ادخلنکم خامخ داخلون بتاسو جنات جنتنتا تجری من تحتها الانهار چی چلیگی بلاندی داغی نهرنا. فمن کفرا چاچنا شکری وخرد بعد ذالک فزدینا فقد ظل سواء السبیل قنندا بلار شد مین زلارنا اید برابر لارنا دا وعده ماتا کلا چی ماتا کلا نمانگو لسوزن سخت کل. فبما نقضهم نو په سبب د ما تولو د دیوانې میثاقهم خپل وعده لرا دا 15 وعده سره ونه رسولې. لعناهم لعنتو کو په دی باندې لعنتم په وکړو. څنګه لعنتم په وکړو؟ لعنتم په دا وکړو چې د دین هغه شادوغان جوړ شو کنه. وجعلنا قلوبهم قاسیه وجعلنا من وغرزول قلوبهم د دې زونه قاسیه سختو. سورة البقرہ 59 کې راغلي دي ثم قصد قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قسوة. يحرفون الكلمة دی بدلی کلمو لران مواضعه د خپل زګوننا. يحرفون الكلمة دی تحریف کو په کلمو کې عن مواضعه د خپل زګوننا. څه مطلب؟ کلمې بدلوي د خپل زګوننا. يحرفون الكلمات دی بدلول کلمه عن مواضعه عن المعاني الصحيحه. د صحیح معنا نه بل طرف تاړه والا یعنی تحریف معنوي به کو. او چا ویلي دي چې دلته کې عن مواضعه راغله دین تحریف لفظي مراد ده. نو کده دین له تحریف لفظي مراد منګوالو نو بیا به تورات مراد شي. کلمه د تورات ځکه په تورات کې لفظي تحریف شوی دی خو په قران کې نه دی شوی. او کدا عن مواضعه نمنگا مراد والو تحریف معنوی. یحرفون الکلمه تحریف معنوی والو بیا کې قران مراد کړي چې قران کې معنوی تحریف شوی دی خو لفظي په کې نه دی شوی چې په وس کې نه ده. یحرفون الکلمات دی تحریف کو په کلمو د تورات کې یا په کلمو د قران کې عن مواضعه د خپل زګونو د خپل صحیح معنونه اړولې به کلمې د تورات د خپل صحیح معنونه بل طرف ته. ونسود پریخو دلوا حزون لو ایسا مما اغا ذکرو چی دی تا بیان شوا بیهی اغا دا تورات لو ایسا چه ورتکم بیان شوا دا تورات و دا انجیل دا غی مزامین و تویل شوا اغا هیر کرل. ونسود پریخو دل حزون ونسود پریخو دلا حزون لو ایسا مما دا غی مزامینونا ذکرو چه بیان شو دوی تا بیهی اغا او توحید رسالت آخرت داتی مراد دی. نسیان مراد ترک دی. په نسیان باندې مؤاخذه نشته کړه چا قرآن هیر شي. یو سړی قرآن یاد کو هیر شو دی ګناه نشته او که هیر کو نو ګناه پکې ده. هیرول او هیر کول کې فرق دی. هیرېدل دا دی چې سړی تلاوت کې هیر شي او هیرول دا دی چې تلاوت نه کوي خود به تیریږي. لہذا فرق پکې دی. یو ته ترک یو ته نسیان وایي.
او نسیان معفو دی. یو دا چې د تورات مضامین هیر کړل. دویم ولا تزالو تطلعوا على خائنة منهم. عبد الله ابن عباس معنا کړل چې دا کارونه کله وکړل کنه چې تورات مضامین هیر کړل، وعده یې ماته کړلې، نو یو خود دې زړه سخت شول، او بل لا چې موږ په دې لعنت راولې ګونو. دا لعنت وې دا چې دین جزیه میزي خلکو اغستل شروع کړل، دغه شان دغه سره سره شکلونه وران شول، الله د خپل رحمت نه لري کړل، د عذابونه برال. بل ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم، ولا تزالوا تطلعوا ته همیشه خبرېږي. ولا تزالوا هو فعل ناقص ته خپل معنا موږ نه کوو. لا تزالوا تطلعوا ته همیشه خبرېږي، همیشه به خبرېږي. لا تزالوا ته نه ختمېږي، همیشه به یې کو. تطلعوا چې خبرېږي على خائنة منهم. خائنتن یا خود خیانتن په معنا ده. فاعلتن وزن د مصدر هم ده، ثلاثي مجرد. على خیانة منهم دې په خیانت باندې، لکه څنګه چې بنو نذیر د رسول الله د مرګ سازش کړو، دا معنا شو. او یا دلته کې خائنتن مراد ډله ده، علی فرقه خائنتن، په یو ډله باندې د خیانتګرۍ نه. په دې کې وخامخ یو ډله خیانتګرۍ، کله بنو قینقاع، کله بنو نذیر، کله بنو قریظه، او هر ډله وقتن په وقتن د اسلام خلاف سازش کړی دی. بنو قینقاع د خزینه پردو چته کړی و، بنو نذیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مر سازش کړو، او بنو قریظه چې او هغه عین د جنگ په ټیم کې خپل وعده ماته کړی و. یو ډله په کې خامخ خیانتګرۍ. الا قلیل منهم، اگر لږ خلک په کې دي سینری لږ په کې خامشتا. فاعف عنهم معافی کو دویتا، اشاره د حسن اخلاق تا. ترک المؤاخذ بالذنب، بګونای مرانی سا. واسپا مختبل طرف تواړه، مختبل طرف تواړه معنا اشاره د مقاطعه تعلق څخه ختم کا. او یا د صفح معنا دا چې استاد د ځړنه هغه کم اثر دی هغه ختم کا. ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنين، محبت کوي د نیکانو سره. ومن الذين قالوا اننا نصارى، دا مخکنه چې کوم په بین ما نقضهم میثاقهم چې دا نقض عهد د يهوديانو، اوس نقض عهد د عیسایانو دی چې دی ماتي کړی دي. ومن الذين قالوا، او دا خلکونه چې ویلي دي اننا نصارى موږ عیسایانو، اخذنا میثاقهم موږ دا غینه مواده غستې وا چې په انجیل کو تمنګ ویلو چې اخر پیغمبر ورځي ایمان به راوړی. فنسودی پرې خودو حزن دی، پرې خودلا حزن لو حساب ما دغه مزامیننا ذکرو چې دي تبین شو به هغه ایمان پر رسول الله. فاغرینا بینهم العداوه، امر را پورته کړل دي په منځ کې دښمنی، والبغضاء ابو غزو، عداوت په ظاهر کې، بغضا په زړه کې. د چا په منځ کې یا خو مراد يهود نه سوارا دي، یو ولې بدیش. او یا د اغرینا بینهم مراد عیسایان په خپل منځ کې درډلې شول کنه، یعقوبیا، نستوریا، ملکانیه. قرطبی درډلې شول، یعقوبیا، نستوریا، ملکانیه. په خپل منځ کې په بغض باندې شول، په خپل منځ کې په عداوت باندې شول. فغرینا موږ را پورته کړل بینهم د دې په منځ کې عداوت او دښمنی په ظاهر کې، والبغضا بغض په غزره کې په باطن کې، الی یوم القیامت، د قیامت ورځې پورې. وسوف زرد ينبئهم الله، الله خبر کی دوی لره بما وجزاء هغه اعمال باندې کانو یستعون چې کوم بدوی کول. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، دې باب کې وہ سودا آیت نمبر 27 پر ترغیب دی الی اطاعت الرسول، چې تاسو د رسول الله اطاعت وکړئ. او داغه سره سره د نقض العهد د مثالو به هم بیان وکړي. یا اهل الكتاب، اهل کتاب، قد جاءکم یقینا راغله د تاسو ته رسول نازم رسول، یبین لكم بیان تاسو ته کثیر ډېر مسلې مما کنتم تخفون، چې تاسو پټولې من کتابي په کتابونو کې حق مسلې تاسو پټې کړې وې، دا پیغمبر ته بیان کړي، دا مثلا پټه کړل، دام پټه کړل، دام پټه کړل. ويعفو، دا پیغمبر ومخ اړي عن کثیر د ډېرو مسلو نه چې کوم غیر ضروري دي، مطلب ډېرې مسلې بیان کې مفید دي. خو يعفو نه بیان عن کثیر ډېرې، عفو بکې ورانه به مخ به اړ ډېرونه کوم چې غیر ضروري مسلې به بیانې، یا کون کثیر دا معنا ده. ويعفو مخ به اړ عن کثیر د ډېرو مسلو نه چې کوم غیر ضروري دي. قد جاءكم من الله، یقینا راغله د تاسو د الله د جانب نور نور و کتاب کتاب راغله د مبین ښکار بیان کوونکې. د جاءکم دو ځل راغی، دغه تکرار دی، اول نه رسول او د دمن قرآن وراد دی. قد جاءکم رسولنا پیغمبر، قد جاءکم نور من الله، دا څه شی دی؟ من الله نور دا قرآن شو. او چا ویل د عتب دا قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، نور مراد رسول الله دی او د کتاب مبین مراد قرآن، نو عتب مغایر شو.
او څوک وینا د نور مراد قرآن دی، کتاب مراد قرآن دی، ذات کی صفت دی، دغه خبره صحیح ده. دلته نور قرآن ته ویل شوی دی، ځکه قرآن خلکو ته رڼا ښیي، د ظلمت او د ظلماتو تیرې ختموي. یهدی به الله، یهدی به الله، الله خودنه کوي په دې سره، یهدی به خودنه کوي په دې باندې، الله الله پچا په دې قرآن باندې، یهدی خودنه کوي په دې قرآن باندې، الله الله منا غچاتا لار خی په دې باندې الله تعالی منا غچاتا. اتبع رضوانه، چې دا روان شو د الله پر رضا پسې، چې بچا کې انابت ته بدیو چې موږ دا معنا کو، یهدی به توفیق ورکی په دې باندې الله الله منا غچاتا. اتبع رضوانه، چې روان شو د الله پر رضا پسې انابت پکې وو، د څه توفیق ورکي. سبول السلام، د سلامتیا د لارو توفیق ورکي، یا خودنه او تر سلامتیا د لارو کوي، یا روانه د سلامتیا په لار روان. یهدی به الله، روانه الله تعالی دلرا، یهدی رواني به بدی بني الله الله منغه چالرا. اتبع رضوانه، چې روان شو د الله پر رضا پسې. سبول السلام، په لارو سلامتیا باندې، سلامتیا لارو د اسلام لارې، سلام د الله نوم دی، د الله لارې سلام. ويخرجهم مباسط الى من الظلمات، تيرون الى النور، رڼا د اسلام ته باذن د الله په توفیق باندې، د الله په اراده باندې. ويهديهم رسل الله دوی لرا الى صراط مستقيم، نه غلارتا. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. دتم چې ختم کو نو تاسو تابعداري دی وکي، الله پس مولا روان پک ګولار مزي کوي لارې، کم چې د الوهیت او د تثلیث او د ابنیت لارې دي، کم چې سانه جوړې کړې دي. په دې وجه باندې چې د ابنیت او د تثلیث او د الوهیت عقیدې دي، نو دا کافر دي. الله فرمایي لقد كفر الذين، یقینا کافر شو هغه کسان، یقینا کافر شو هغه کسان، قالو چې ویل ان الله بشک الله هو المسيح، دا مسیح د ابن مریم چې زوی د مریم دی. دا د يهودیت د الوهیت عقیده دا د یعقوبیه وا، او د حلول قایلو چې عیسی علی السلام کې الله تعالی حلول کړی دی. د عیسی علی السلام چې دا د الله د خدای عیسی علی السلام شکل دی، نو دا کافر دی. قل وای ورتا فمن یملکو، سوق قادر وی، فمن یملکو سوق بقدرت ولري، من الله د الله د عذابنا شیئا د یوشي، یا فمن یملکو سوق با مالک شي، من الله د الله نه شیئا په یوشي کې څه مطلب، سوق مالک شي د الله تر طرف نه یا د الله د عذاب نه، یعنی ک الله رب العالمین چرته عذاب راولېږي، نو فمن یملکو معنا فمن یمنع، شي من به من الله د الله د عذاب نه شیئا صحیحا، سوق الله عذاب ختم کی سوق نشي کله. ان ارادک الله اراده وکي یهلک المسیح، چې وفات کی مسیح علیہ السلام ابن مریم، چې مریم علیہ السلام زوی دی، او امه دا مورم هلاکه کی مړی، عیسی علیہ السلام مړ کی، مریم مړ کی. ومن اسو غمړ کی فل ارض، چې پزمکه کې دي جميعا ټول، دا چټول الله مړ کی. نو څوک د شتا چې دا برا ژوند کی، یا څوک به د مرګ نه بچ نشتا، ان شاء الله یو جل شي. نو دا خو بیا خدایان نشو کنه. پدې کې په دوه کې باندې رات شو، پدې باندې مراد شو چې الوهیت ته، او پدې تثلیث باندې هم چې مریم او دارنګ عیسی دوه ته خدایان وي، نو چې الله یو جل شي خدایان نشو کنه. ولله د الله لپاره دی ملک السماوات، اختیارات د اسمانونو، او الارض د زمکه، وما ده هغه اختیارات د الله دی بینهما، چې د دوه په دې منځ کې دي. یخلق ما یشاء، الله پیدا کوي هغه څه چې وغواړي. والله الله تعالی علی کل شیء قدیر، پر څه باندې قدرت لرونکی دی. وقالت اليهود والنصارى، رد په اهل کتاب باندې وای يهوديان او عیسایان، نحن ابناء الله، من د الله نه زولیو، من د الله زامن منا، نحن کل ابناء، نحن کابناء الله، من د الله ته ګران لکه څنګه زامن جاده ګرانی، ابناء الله. او یا ابناء رسول الله، د الله د رسول بچیو. خدا خبره ابناء الله تشبیه ده او تمثيل له نحنو کل ابناء لله، موږ د الله د بچو بشانیو، الله هم باندې خپکیږي، ولې موږ د پیغمبرانو بچیو کنه. او ابناء الله دا موږ د الله د پیغمبر، ابناء رسول الله د الله د پیغمبرانو بچیو موږ، او الله د خپل پیغمبر بچو ته سنوي د الله نازولیو. لفظ د ابن څنګه چې په ابن الصلب باندې دلالت کوي، په ابن الصلب باندې نملا بچي، دغه شانه دلتا تفسیر کبیر عبارت دې درته وایم، ان لفظ الابن كما يطلق على ابن الصلب فقد يطلق ايضا على ما يتخذ ابنا، څوک چاته بچي وي دې تم ابن ویلېږي، بمعنى تخصيصه بمزيد الشفقة والمحبة. فالقوم ادعوا أن عناية الله بهم أشد وأكمل عن عناية
بكل ما سواهم. دې مطلب دا دی چې دی ویل موږ د الله تعالی داسې نازولی یو چې موږ د الله د بچو په شان یو او د الله شفقت او محبت زموږ تر ډېر زیات دی. دومره د بل چا څخه د الله رحمت او مینه نشته زموږ سره ډېره زیاته ده. نو ابناء الله موږ د الله تعالی بچي په دې معنا یو. نور خپل ځان الله ته نه ویل نحنو ابناء الله موږ د الله د پیغمبرانو بچي یو یا نحنو ابناء الله موږ د الله تعالی د بچو په شان یو نازولی یو احباء د الله دوستان یو. کل دا خبره غلطه ده. الله دوستان نه دي د الله تعالی نازولی نه دي. ولې الله ول عذاب وختن په وختن ورکړی دی. الله تعالی خپل بچو له عذاب ورکړي خپل ملګرو له عذاب ورکړي. قل ورته وایا فلم يعذبكم بذنوبكم نو له الله عذاب درکې تاسو له خپل ګناهونو باندې دې ګناهونو الله عذاب ولې درکړي. بل انتم بل کتاب بشر انسانان ممن دغه چانه خلق چې الله پیدا کړی دي تاسو د خپل پلارانو بچي. یغفر لمن یشاء الله ګناهونه معاف هغه چا ته چې وغواړي ويعذب من یشاء الله عذاب ورکړي هغه چا ته چې وغواړي. ولله ملک السماوات والارض الله لپاره حکومت د اسمانونو د ځمکې دی اختیارات د اسمانونو د ځمکې دي وما بینهما چې په منځ د دواړو کې دي ویله المسیر دی الله کورتل د ټولو دي. یا اهل الكتاب اهل کتاب قد جاءكم رسولنا اوس دا په اهل کتاب باندې خاص کر په عیسایانو باندې تذکیر د نعمت کې چې بدبختو الله د عیسی علیه السلام نو وروسته پیغمبر راولېږو د فطرت نو وروسته راغی او بل دا چې تاسو کتاب کې د هغې تصدیق بکاته تاسو منلی یا اهل الکتاب ای اهل کتابو قد جاءكم یقینا راغی تاسو ته رسولنا زموږ رسول یبین لکم بیانې تاسو ته دین تاسو علی فترة من الرسل په وخت د بندېدلو د پیغمبرانو کې پیغمبران باندې فترت انقطاع ما بین نبیین ته ویل کېږي. الفترة من الفتور سسکېدل انقطاع د عیسی علیه السلام او د رسول الله باندې 600 کاله دي 571 کاله به دې منځ کې تېر شوي دي 501 کاله پس الله تعالی پیغمبر راولېږو. نو خوشحالي کوي نو ان تقول پیغمبر راغی ان تقولو چې سوا نه وایې ما جاءنا من بشیر نو راغلی مونږ ته یو زیر راکوونکی ولا نذیر او نه راغلی و مونږ ته یې فقد جاءکم یقینا راغی تاسو ته بشیر زیر ورکوونکی و نذیر او یېرونکی والله الله تعالی على كل شيء پر سبانه قدیر قدرت لرونکی دی. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. مفسرین وی دا د موسی علیه السلام خپل قوم ته خطاب دی چې موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلي دي چې د الله نعمت یاد کړئ او په تاسو کې انبیا مو په تاسو کې ملوک او الله تعالی داسې څه درکړي چې دا بل چاته الله نه دی ورکړي. او بعض علما وایي چې نه دا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین دا دې یهودو ته خطاب دی کوم چې رسول الله ولا خطاب ورکړی دی. راجح دا ده چې د موسی علیه السلام تقریر ښکاره کېږي. موسی علیه السلام خپل قوم ته یو تقریر کړی دی مزیدار بهترین او دا تقریر په کوم ځای کړی دی د جهاد دپاره کړی. کله چې موسی علیه السلام د دریاب نه پورې غاړه لاړو او د ځان سره دا یهودیان او اسرائیل بنو اسرائیل بوتل میدان تیح ته نو په هغه ځای کې چونکې دشمن نه خلاص شو نو الله تعالی ورته وایي چې ګوره ستاسو خپل مسکن چې کوم دی ستاسو ځای دا شام دی فلسطین دی او دا فی الحال د عمالقو په لاس کې دی دا د هغوی نه ازادوئ. ځکه د مسلمانانو ځمکه چې کله د چا سره وي په غصب باندې نو مسلمانانو باندې جهاد فرض دی نو دا جهاد په تاسو فرض شو تاسو لاړ شئ او د دې خلکو نه دا ځای والئ. نو او الله ورته وایي چې دا ځمکه الله ستا دپاره لیکلې ده د فلسطین د ځمکه چې د پاکه دا ستا دپاره الله تعالی لیکلې ده او ورشئ پسې. خو دوی ویل چې موږ نشو ورتلی په دې کې خلک زورور دی د دې مقابله موږ نشو کولی او وایي چې څو پر دې دېرې وتلي نه موږ ته خپله نه پرېښه موږ نه ځو. بیا داسې وشوله چې دوی مشوره وکړله چې موږ لږ انویسټیګیشن لزو معلومات کړو چې موږ مقابله کولی شو که نشو کولی. نو موسی علیه السلام دوه ملګري ولېږل یوشع علیه السلام او کالب علیه السلام دا دوه کسان یې ولېږل دا د موسی علیه السلام صحابه او دوی لاړل او په شام کې معلومات وکړل چې واپس رالل نو دوی ته یې وویل چې خوارشو دومره بېغیرته خلک دی چې موږ هسې ورننوځو خپې مودرزولي خلک به تښتي دومره تکړه نه دي ورتلل غواړي. خو دوی موسی علیه السلام ته وویل چې ته ورشه ستا رب دې ورشي جنګ وکړي موږ نشو کولی. موسی علیه السلام په دغه ځای کې سوال کړی الله تعالی زه خو د ځان اختیار لرم په بل چا خو زما اختیار نشته دی لہذا زموږ په منځ کې الله فیصله وکړه ما وفات کړه. په دغه ځای کې موسی علیه السلام وفات شو خو دا ځمکه الله تعالی په دې باندې 40 کال پورې بنده کړله 40 سال پس بیا حضرت یوشع علیه السلام ازاده کړې ده. نو دا تقریر دی موسی علیه السلام دی ته
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کله چې ویل موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم زما قوما اذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمت الله علیکم چې بتا سبحانه کم کړی دی اذ جعل فیکم انبیاء اذ جعل فیکم کله چې الله مراولې گل پتا سو کې انبیاء پیغمبران وجعلکم الله وغرزولی ملوکن غالب په خلکو باندې ملوکن معنا غالب ملوکن سمانا دا اے تملکون امرکم اختیارمن وجعلکم تاسو وغرزولی ملوکن اختیارمن چې بتاس باندې سو غالب نو په خپل باندې بس تاسو غالب وي د سی وینه یعنی مغلوب نشوي فرعون مغلوب نکړي بلکې تاسو فرعون باندې غالب شوي نور دا معنا نه چې تاسو شاهان وګرځولې بادشاہان نو وجعلکم ملوکا الله وګرځولې تاسو اختیارمن واقداران تاسو اختیار چلے دو او چا ویلي دي چې نه د دې دوه زمانه یو تعهد الملوک او تعهد القضات وي عهد الملوک او چې کله د طالوت جنگ نو شوی دا عهد الملوک بده کې بادشاہان وراتل او بیا د طالوت نو وروسته عهد القضات شروع شو واتاکم الله درکړه تاسو ته ما غسو لم یؤتی الله نو چې ورکړي عهد نه چاته من العالمین د ټول مخلوقاتنا الله تاسو لمن درکړل سلوای درکړل ورېز د باندې سور کړل پیغمبران راولېګل نور سوای تاسو د الله تعالی تاسو درکړل بل چا نه ورکړي واتاکم الله درکړه تاسو ته ما د سلم یؤتی چې الله نه دی ورکړي عهد نه چاته من العالمین د ټول مخلوقاتنا یا قوم ای زما قوم ادخلوا الارض داخل شهید ازمکه ته په جهاد کول باندې المقدسه دا چې پاک ازمکه دا مقدس ازمکه دا نو په مقدس ازمکه کې مقدس ښار کوم دی فلسطین نه ها فلسطین ته الله رب العالمین ارض مقدس ویلې دا الله پاک کړی مقدس ازمکه دا الارض المقدسه ازمکه پاکه ته مقدس ازمکه دا د شام ازمکه دا التي هوا كتب الله لكم چلا لیکل د تاسو د پاره ستاسو د پاره لیکل دا ستاسو ازمکه دا نو كتب الله لكم انا د يهودو دا څنګه نن سبا غامیدي سیب دلې د خلک وي چې د فلسطین د ازمکه د يهوديانو دا کنه دا د يهوديانو دا او دا د حماس خلکو چې حمله کوي او اخلي ته او یا بیت المقدس باندې مسلمانان داوا کې دا باطل ذکر الله تعالی فرمای الارض المقدسه التي كتب الله لكم د استاذ لپاره لیکل جواب دا دی چې كتب الله لكم معنا دار چې امت مسلمه لپاره لیکل دا امت نو په زمانه کې امت مسلمه چې يهوديانو رسول الله امت ده دې کې دا تخصیص نشته ولا ترتدوا على ادباركم وتاسموا پس کې په خپل پوند باندې په خپل شاګان باندې فتنقلبوا کو واپس وي وبغرزي تاسو خاسرین تاوانيان قالوا دی ویلیا موسی علیہ السلام ان بشک منغ ان فيها قوم بشک دې کې قوم دې جبارین زورور قوم دې وإنا لن أعداء عمالقة دخا جبابرا وإنا لن ندخلها بشك منغان إرقز نداخل بديه وتنتا دزمكتا حتى يخرجوا حتى ديوزي پخپل من هذا دزمكنا فإن يخرجوا منها كدي وتل پخپل دزمكنا فإنا داخلون بشك منغو يداخل دنكي يوبي وداخليگو قال رجلان ويل دو کسانو يشع كالب ويلو الذين دأغكس من الذين أغي خلقنا يخافون چريدل چا نریدل یا خودی مراد ده یخافون من الله د الله نریدل د الله نریدل او یا یخافون من ضعف بنی اسرائیل چې دی د بنو اسرائیل په دې ضعف ریدل او دا معنی هم د چې یخافون من العدو دشمن نریدل چې در باندې را نشي ورتل پسې پکار دی انعم الله علیهما الله انعام کړو په دوه باندې د اسلام او د یقین او د ایمان توفیق لور کړدا مسلمانانو ول ادخلوا علیهم الباب داخل شي بدبخت بدی باندې په دروازه د خار باندې فاذا دخلتموه چکل تاسو ور داخل شي فانکم بشک تاسو غالبون غالب وي څنګه ورنه وځي کنه غالب وي وعلى الله فالله باندې فتوکلوا توکل وکئ ان کنتم مؤمنین کتا سو مؤمنان یې قالوا دی ویلیا موسی علیہ السلام ان بشک منغالن ندخلها هرگز من داخلي ګدي کلیتا ابدن همیشه د پاره مادامو سو پر جدي وی فيها پدې کلیږي مادام فيها سو پر به همیشه فذهب لال شانت تو ربک واستعرب دل عرشی فقاتلا جنگو کې تاسو دواړه ان بشک منغه ها ندل تبقائدون ناس ویو دردی اغا یو قسم بیا دی بشوا دویم نمبر دا رب چې کله ځان له بیان شي بغیر د اضافت نه بیت الله مرادي
خو د رب چې نسبت کله یو اسم ته وشي نو بیا د مخلوق مراد کېدی شي. او د ربک دا معنا شکل د پته انت وربک معنا ستا مشرور دی لاړ شي. هارون علیه السلام یادوي ورته ته لاړ شه او ستا مشرور دی لاړ شي. دو معنی. او دریم نمبر معنی دا ده فذهب لاړ شه انت تو وربک معک. رب خو ستا سره دی. تا نه ویلي چې زما سره زما رب دی ان معي ربي سيهدين زما سره رب دی نو ستا سره رب دی که نه تاسو دونه لاړ شئ که نه. نو دی بیا دی شوله فقاتلاها جنگ وکي تاسو ان بشکم با ها هنا پدې ځکه قائدون ناس تماشا وکاو. موسی عليه السلام خپشو. قال او موسی عليه السلام رب زما ربا انی بشکزو لا املک اختیار نلرما الا نفسی مگر د ځان اختیار لرما واخي ورور زما د ځان اختیار لري. د سمو آیا چې زما اختیار د ځان د زما د ورور دی. د هارون السلام اختیار د هارون علیه السلام نه دی. د ورور اختیار د ورور نه الزا اختیار نه لرما مگر د ځان اختیار لرما واخي او ورور زما لا یملک الا نفسه اختیار نه لري مگر د ځان. ما هغه بلال شو په دوه څه نه کیږي کنه. او چای دا منع کړل چې زه اختیار نه لرم مگر د ځان او د خپل ورور. دې تصرف نه مراد بیا ظاهري تصرف دی. ففرقنا ته فیصله وکړه جدا والے راولا بیننا زمون په منځ کې او بین القوم الفاسقین د فاسق قوم په منځ کې. موږ د دې سم ملاوه دوی زمون سم ملاوه په آخرت کې په دنیا کې جدای کې زمونږ نه. قال الله سوال قبول کو دی په دغه ځای کې مړ شو. قال الله فإنها بشكد ازمه د فلسطین محرمه بند علیهم په دی باندې 40 سنه سلوخ کالا 40 کال پورې به ازمه کوس بندې دی غلا باندې. یتیهونا تا یتیهو حیران او پریشان بغرزی میدان تیه ته په دی وجه میدان تیه وای کنه دی وته حیران دغه د تیه د دی عقوبت. یتیهونا حیران او پریشان بغرزی فدوی پلار دی پزما کې سلوخ کالا فلا تأسام خفقه تو على القوم الفاسقين ففاسق قوم باني واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. پدی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي. څنګه تسلی ورکړي؟ تسلی دا ده چې ته زما د تر زامن زما سره خلاف شو زمانه منی زیرا خپل ځای نه را په هجرت مجبور کړم او دلته چې رااله د یهودیان د پیغمبرانو بچی دي او مطلب زما ورونه دي یو قسم او دي زما مخالفت وکړو خپکهګم د آدم علی السلام په بچو کې خپل رور د خپل رور مخالفت کړي وجلې دي ته خلا وجلې نه نو دا تسلی د نبی علی السلام ته. او بیا ورته په خوشحالي غنو چې ستاره د دشمنی په حق باندې ده د توحید داعی دي د شرک داعی نه ته په حق دي په باطل دي. لکه د آدم علی السلام په بچو کې چې یو بچی په حق او په باطل باندې مسله سوا. دلته مسله د آدم علیه السلام د دو زامنو د قربانۍ ده. د یو نوم دی قابیل او د یو نوم دی حابیل. د حابیل بګي فسړ او قابیل بګي ناقابل او دی دوانو ته الله رب العالمین حکم کړو چې تاسو قرباني وکړئ. څه قرباني وکړئ؟ هر څه چی بس قرباني. لکه زمون قرباني د ګډو بيزو دا د غټ اختر فورز باندې او پروژه کې د ځان د لوګي قرباني ده. په زکات کې د مال قرباني د قشانه قرباني ما یو حکم په الله پرس کو ناغه یو حکم اومنو بلوانه منو. اچا چې اومنو هغه حابیل دی ناغه کامیاب شو او چا چې ونه منو قابیل دی ناغه ناکام شو. اوس تفصیل سره د قرباني د قرباني تفصیل په قران سنت کې نشته. دا قرباني د سوا او دا حق او باطل ولی معلومو. البته اسرائیلیاتو کې څه قصې داسې مشهور دي چې دا کوم حابیل او قابیل چې کوم قرباني کړې نو حابیل چونکه ذمہ دار او هغه خپل حابیل چونکه ګډ ویزه ساتلې نو هغه یو سور وو خسته ګډ راواغستو ویزه بدل الله تعالی قربان. او قابیل ذمہ دار او هغه په خپل پټو کې خار پټې ولیدو ادا بیکار غنم او د بیکار اوربشي دا غینه یو بوجي موجي ډک کړل او راوړل او الداز الله تعالی قربان کوم. او بیا اسرائیلیاتو کې دا راغلي د پاغه زمانہ کې طریقه دا و چې د اسمان نه ور راتلو او چې کوم به اوخړ دا به قبول د ور راغیو د حابیل ګړو چت کو او د قابیل فصل بځای بنی پاتې شنو قار ورغه ویل زما قرباني قبول نشو استا قبول شولا. زهره خبر دا ټول عمر د حق پرسو د خلکو ورانه
دا باطل پرس را پاسو د حق پرس سره ورانه شروع کړ. دغه خبره کوي چې اخر خبر منطق شول به دی باندې چې قابل راولېږي د وزت توجنه مړای کو او یا چل نو ورته چې څنګه حق کوم الله تعالی دو کارغان راولېګل او جګړه وکړه یو مړ کو او بل ول بیا زمکه راو کنه صلی الله علیه وسلم دفن کړه دغه نه چلیات نو دا یو واقعیا ده. هم د عمر پرې دا بس الله تعالی ورته ویل چې قرباني وکړي او قرباني یو صحیح وکړه بل بیکاره وکړه یو قبول شو بل قبول نشوله او نبی علیہ السلام په دې کې تسلی ده چې ستا قرباني قبليږي دی غنه قبليږي. اسرائیلیاتو په کې بل قصه یو حکایت اسرائیلی راغله دی چې د قابیل او د حابیل جګړه په یو جنۍ باندې ودا په واده باندې جګړه شوی و او جدا چې د آدم علیه السلام به کله یو حمل پیدا شو په یو کال باندې لکه څنګه چې زنانه ماشوم پیدا کیږي ډبل بچي به پیدا نو د آدم علیه السلام چې بچو پیدا کېدل الګ جنې پیدا کېدل او کله بیا هم الګ جنې پیدا کېدل د خور ورور خو نکاح حرام ده او په هغه کې قانون دا جوړ شو چې اوس خور ورور نکاح نه کې هو نسل نه زیاتېږي کنه خور بخامه ټول به د آدم علیه السلام بچي کنه دا په سلام وشولا چې کم حمل کې الګ جنې پیدا شو دی به ول سواده نه کوي او دا بل سره کول شي. نو په دې قانون کې حابیل بخل خور قابیل لور کوي او قابیل بخل خور چاله ور کوي حابیل لا اتفاق ودا چې د قابیل چې کوم خور پیدا شو هغه قابیل او خيسته او د حابیل هغه بدرنګ نو دا ورته چې نه در کوم درله اختلاف راغی. نو آدم علیه السلام ورته ویل الله ورته چې تاسو قرباني وکړئ او قرباني په دغه انداز باندې وکړه. خدا حکایت چې کوم دی دا هیڅ ثبوت دی نشته چې دا د دې آیت او د دې آیتونو تشریح ده بس د قرباني ذکر دی او قرباني وشوله د یو قبول شوه د بل قبول نشوه. نبی له سلام علیه کې تسلی دی چې تاسو خلک چې کوم حسد کوي کوم بغض سکین دا د دین په وجه سره کوي نور څه شي نشته. واتلو علیهم والولا پدیبانه دې زنه وسو بل یو باب دی په دې کې د اهل کتابو قبائح ذکر کیږي. واتلو علیهم والولا پدیبانه نبأ لوی خبر ابنی آدم علیہ السلام د دو زامنو بالحق پرشتیا سرا اذ قربا کل جدوانو جدا وکړه قربانی یو شان وکړه بل فتقبلا نو قبول شولا من احدهما د یونا پدوو کې ور راغی وی خړه ولم يتقبل قبول نشولا من الاخر دبلنا د قابیل قبول نشوا د حابیل قبول شوا. قال قابیل الحابیل تعالی اقتلنك ذبت خام خوجنما نور په حق باندې هغه ور وجل دي نو استا خلاف دی دا په حق باندې استا مخالفت کوي د نیکانو خلق مخالفت کوي. قال ورته حابیل انما يتقبل الله یقینا الله تعالی قبلی قربانی من المتقین مخلصیننا او تاک اخلاص نو د دې مقصد دا دی چې تاسو صبر کوئ څنګه چې صبر وکړو نو تاسو صبر وکړئ خلکو ته حق خبر ښکارا کوي. لئن بسطتا کتاراو غت کو راو غزو لیا ما تا د خپلاس لتقلنی چې تمام مړکه ما انا نه مزو بباسط نوغ دون کې غزون کې دی خپلاس الیکتا تعالی اقتلک چې تا قتل کم بلی کې مسلمان ته سبق دی کنه چې ته په قتل کې مخکې کېږي نه. انی اخاف الله حسد الله نه ریګما رب العالمین چې رب د ټول مخلوقات دی. انی اریدو زغالما ان تبوءا چې ته اختب شی به اسمی زما په ګناه باندې و اسمک په خپل ګناه باندې مطلب زغالم چې ته ککړ شې نو دا خود د اراده ټیک نه ده د خپل دعوت ورګي په دې ځبانه په دې ځکه هيا دا ان اریدو الله تبوء باسمی و اسمک یا به کله مقدر دی زغالما ان تبوءا چې ته ککړ نشې ته اخت نشې به اسمی زما په ګناه ان تبوءا تمولوس نشي به اسمي زما په ګناه کې و اسمه کا په خپل ګناه کې زما ګناه د چې ما مړ کې نو په دې طریقه باندې د سیدا چې ته ګناګار شي و اسمه کا مطلب دا چې ته اصل قاتل. دویم نمبر دلته بعض علماء دلته عبارت راایستلې ده انی اريد مدافعتک لا قتلک زستا دفع کول غواړم قتل نه او فاذا قتلتني کتا مرکلما فتبوء باسمي تبع ککل شی زما په قتل باندې اسم نورت قتل له ان تبوء تبع ککل بشی به اسمي زما په قتل باندې و اسمک او په خپل ګناه باندې په خپل قتل باندې نو څنګه قتل هو یو دی نو به اسمي کې به مقتول ته راځي شي قتل او په اسمي کې به قاتل ته قتل راځي شي زما مقتول شم ته به قاتل شي. نو انی اريد زغالما ان تبوء اجتا اختن شی به اسمي زما په ګناه کې
را نشي زما په ګناه کې و اسمک بخپل ګناه کې فتكون من اصحاب النار نو شی بتو د جهنميانو نه زنه غړم چې ته جهنميان نه غړم نه غړم ته کړ شي وذالک جزاء الظالمین او دا جزاء د ظالمانو د ګوره خود د نفس لا د قتل خیستکو او مړایو فتوات له نو خیستکو د تا نفس دو قتل اخی قتل د خلور فقتله نو مړایو باسبحانو ګرځیدو دا من الخاسرین تاوانیانو نا اول قاتل په مقدس مکه باندې قابل شو فبعث الله نسمر چې سو قتل کې دغه کیوسی سره فبعث الله غرابا الله راولې یو کارغو دو کارغان رال ادي وسه جګړه کوله په دې کې به مړ کو نو د چکل وې د قابیل د خپل رور کله مړ کو حابیل بیا چل نو ورته چې دا وسو وسو کوم غسل ورکما کفن وتواچما خخ کوم څه کوم په شاکړه وکړه به یو ځای ته وکړه بل ځای ته په دې کې دوه مرغۍ وراللې جنگ یو کو یې مړ کو نو بل راولګي دا وزمکه ول په پنځه وکنستل او د خپل بل مرغۍ په کې ورخه کړل کارو نو دته چلیات کو دا نه پس دم دا چلو کو نو په دې کې دا دلیل نشته چې دا مرغۍ د شته فرشتي وي چې فرشتو ذکر په دې کې نشته چې دا فرشتي وي یو بلې مړ کو بس کارغان دی الله رب العالمین کارغان راولې ګل کارغان جنگونه کوي بل وجني فتوات فبعث الله راولې والله تعالی غرابن یو کارغو يبحثو چې مخوکه وهلا فی الارض فزمکه کې مخوکه والی بحث یا پنجه وهلې فی الارض فزمکه کې پنجه والی بحث لیوریهو د دې لپاره چې وخیدتا کیف یواری څنګه بدا پټوي سوءت اخیه لاش د خپل رور دورو لاش څنګه خخوي نو په دغه طریقه باندې خخ کو قال اویلدو یا ویلتا هي افسوس د مالرا عجزت از عجز شما نكون چې شمس مثل هذا الغراب د دې کارغه پشان یعنی زه دومره کمزور د کارغه نه کمزور یم په واریا نو چې زپټ کما سوءت اخی لاش د خپل رور فاسبحانو ګرځیدو دا من النادمین دا پښیمانونا د خپاو ډېر خپاو چې غلط کار مې وکړو سوال لازم چې کله سړی پریشان شي دا الله معاف کوي نو جوابدار چې بس الله معاف کړي دویم دا چې نه دلته د نادم نه مراد متحیر دی فاسبحانو ګرځیدو دا من النادمین من المتحیرین د حیرانونا ځکه توبه نه دی استلی وي توبه نه دی استلی امام قرطبی رحمه الله فرمایي دا ځکه الله نه دی معاف کړي چې دا نادم دی خدا ندامت پس باندې دی دا ندامت د ندامت چې دی نو دا پس باندې دی دا په دې باندې نه دی چې مطلب ما څه ګناه وکړه په دې باندې نادم دی چې دا ورور اوس کوم طرف ته وېسا نو د سین ندامت نه راکړو حدیث راځي ان ندامت توبه ندامت توبه ده چې سړی کله خوشي بس دا توبه ده من اجل ذلك د وجد دی واقعنا چې کله یو کس بل کس مړ كتبنا على بني اسرائيل من پرس پر بني اسرائيل باندې په تورات کې انه شان دار من قتل نفسا چې قتل کې انسان بغیر نفس بغیر د بدل انسان نا بغیر د بدل تن نا یعنی چا یو سړی مړ کو او هغه قاتل نه دی نو دا په کې قتل کیږي او فسادن فی الارض یا د فساد کو پزماکه کې فساد یې سو کوجدا زناکار دی او شادي شوی دی دا فساد دی مرتد شو دا فساد دی پلارو کې شوکي کولې دا فساد دی او فساد ان پلار دی یا فساد چاو کو پزماکه کې فکانما قتل الناس جميعا چا چې انسان مړکو بغیر د جرم نه د بل انسان فکانما گویا کې قتل الناس دا قتل کو ټول انسانیت فکانما گویا کې دو قتل الناس قتل کو انسانیت جميعا ټول انسانیت قتل ګولې زکا چې څنګه د یو کس قتل دته جایز کار کیږي نو دا ټول ته جایز بیا وي نه معنا ده فکانما قتل الناس جميعا یدا معنا ده د یو کس وجل کې دومره ګناه ده لکه ټول خلق چې مړ کې دومره ګناه ده حدیث کې راځي کنه چې کله څوک انسان وجني او دا به کې مشوره ورکړي او دا به کې نیو مشوره ورکړي نیمه د اقتل بځبانه او کوی د قیامت پر د سترګو په منځ کې بلې کلی شوی آیس من رحمت الله مکتوب بین عینیه یوم القیامه آیس من رحمت الله د دوه سترګو په منځ کې ودالې کلی شوی د الله د رحمت نه امید دی لہذا قتل غټ ګناه ده
او د دې وجنه چې قاتل نه بدل غسل پکار دي نو موږ په بنو اسرائیل باندې لازم کړل د قصاص حکم او په قران کې د قصاص حکم دی او که یو کس راولګي د یو انسان بچ کو لکه ټول انسانیت چې بچ کو ومن احیاها ودلته وی چا یو انسان قتل کټول انسان چې قتل کړي دغه وجدار کړ چې سړی قتل چا نه کړه کنه هغه مرغې نشاله لاولې چرګ نشاله لاولې خو چې یو کس قتل کو دا ډاډه شو بیا چې ولا کلم څوک مخه لرازي نه غوجني د وجرتي قاتلانو له خلک وجني یو کس وجل دي ډاډه شوی دي ځکه وي پک انما قتل الناس جميعا او چې یو کس بچ کو د قتل نه بچ کو ژوند ولا ورکو لکه ټول انسانیت چې بچ کړی یا په ثواب کې یا دا چې کله یو ځل سړی نیکیو کې نو خاص کر انسان له فائدہ ورکي نه چا سره تعاون وکړي د پرې ځل کې جذبه را پیدا شي به چې کله به د خلکو څخه کوما ځل کې به جذبه را پیدا کیږي ومن احیا چا چې بچ کوي انسان د قتلنا فکانما اسمه کو چې انسان ژوند دی کول الله کوي چا چې بچ کو د قتلنا فکانما ګوي کې دوه هي الناس بچ کړل انسانان د قتلنا جميعا ټول په ثواب ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات یقینا راغلی دي زمونږ پیغمبران د معجزو سره ثم ان كثير منهم بیا بشکړر پدوی کې بعد ذالک پس د دینا په لار دی پزماکه کې لمسلفون زیاته کوونکری انما جزاء الذين يحاربون الله اوس ګور دغه یو ډاکه وغه فلار کې ورو ایثار کو او هغه مړ اوس کچته داسې کسړې کوي چرتا په دې شریعت کې وسه کیږي فلار کې سړې ناشته لکه د کچې ډاکوان کچې ډاکوان دي کنه خلک بوزي موټ په دې فیسبوکونو باندې اشتهار راشي وي ګاډي دی یو د او یا لکه ګاډي په شل کې ملاويږي اډرس دار سادهګان لاړ شي الته بوزي او غټ غټ ډیمانډونه کوي نو چې ډیمانډ کیو کې پیسې ورکړي راپرې دي چې نه نو کله کله ټکو کې وړي دا څه قسمه د کچې ډاکوان دا څه قسمه دهشتګرد خلک د دې سزا سره نو داغي په باره کې دته ویل کېږي قطاع الطريق ته ډاکوان وي د قطاع الطريق حد دته حد د قطاع الطريق مو دته حد ویل کېږي حد حراب ورته ویل کېږي نو یو خود قابل واقعا بیان شول د نمبر دا چې دا د عقل او د عرنیین په باره کې د عقل قبيله او د عرینا قبيله سکسانو چې بده کې سلور کسان د عرینا قبيله دي او درې د عقل دي یو د بلی قبيله دي بخاری مسلم کې حدیث ده چې دی رااله مدینه ته موږ مسلمانان شو چې کله ایمان راوړو نو تیم تیر شو نو دی مدینه کې د ابو هوا په دې باندې خرانه لاله رنگونه زیړ شو خېټې پر سیدلې نبی علیہ السلام دی چې مونږ خود تک بیماران شو مونږ د زنګل عادت یو مونږ شړې ته ولېګا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدقې خان چې کوم ځای کې د عمار بن یاسر نو مې یاسر دا د حضرت ابوذر غفاری غلام دی ناغه التسرول تلالشه او هغه ځای کې د دیو خانو اشربوا من البانها ابوالها تاسو ورسې وکي د خانو په یوه وس کې امتیاز به وس کې د امتیاز د خانو د ګردو بیماری علاج دی دي چې لاړل کله وس کله په یوه وس کله امتیاز وس کله دی مسول نا یاسر یو جو په غځای کې مالته وتختو نو دې ته ویل کېږي ډاکوان شکماران قطاع الطريق چې وخانه وتختول او سړی مړ د رسول الله ته پته ولګېدل او داسې چلې وسو کو دي ظالمانو چې هغه یاسر چې مړ کو وسپنې ګرمې کړې پستر ګول راخ کړې او سلایانو ډېر غټه مسله ولا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدل رسول الله صلی الله علیه تعالی ته خطا کوملګری ولګل لوی نسې چې څنګه چلې کړې د یاسر هغه چلو وسو کوي دیونیول او سلایانه ګرم کو بستر ګول راخ کړ لاس ولا وترلو پس مکه باندې پرې واسلو چغي والی برا کې نور کول د قسم او پات شوستا دا هغه د غوي سزا و د پانسی ویلې کیږي نو الله رب العالمین په دې ځکه وزه قطاع طریقو هغه حد ذکر کوي سلور صورت دي الله فرمایي چې ډاکو سبا دا چل کې به قتلې دویم نمبر دا یا به پانسی کې دریم نمبر دا لاس خوتی بدل پرې کې خلاص غسخ په او غس لاس خېخ په او سلورم نمبر دا چې دا به د ځمکې نشړې جیل ته واچي په دې باره کې یو قول خدا ده مفسرینو چې دې ځکه دا او د اختیار دی یعنی قاضي ته اختیار حاصل لې چې کوم سزا ولور کوي نو که قتلې که پانسی کوي کلاس پېتی کټکې بدل طرف نه او که د ځمکې نه شړي یو تفسیر به کې داري خو صحیح تفسیر دا دی چې نه سزا نوعیت د جرم نوعیت ته وکتل کېږي او د جرم د نوعیت مطابق هغه ته سزا ملاويږي ايو قتل دا معنا دا بالفرض کده ډاکو سړی موجلې دی او مال هم دی هغه نه داغي حکم جدا دی او که سړی وجلې دی مال نه دی هغه سړی حکم جدا دی نو که صرف سړی وجلې دی نو دا ورته قتل شي ايو قتل دا غي سوالېږي که سړی موجلې دی مال هم دی هغه ست دی بیا یو سلبو دی مطلب دا پانسی شي دریم نمبر دا
کمال اغستره او سړی نه دی وجلې نه بیا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف لکه د عام غل صرف خلاص کټ کولی د ډاکونه به خلاص او غس خپا غس لاس خېخ په دغه کټ کیږي او ستلرو نمبر نه سړی وجلې دی نه تمال اغستره اسی سړی د سیرولې دی رای سار کړی دی دا سړی جیل کې وځي په جیل کې وروتي نو دې ځکه تنویع نه دی د اختیار نه دی د قاضي بلکې دا تنویع دی چې کوم نوع جرم یې کړی دی هغه نوع سزا ولا ورکوي دې ته حد قطاع الطريق وایي دا د عقل او د عرینا قبیله د هغه بدمعشان واره کې نازل شوی دی انما جزاء الذين بشك سزا دغه کسانو يحاربون الله چې جګړه کوي د الله سره مخالفت کوي د الله تعالی لارې په امن کې کړی دی او دای به امن کوي ويسعون دي ګرځي په الارض پزماکه کې فسادیان ويسعون کوشش کوي دی په الارض پزماکه کې فساد د فساد پرولو سزا یې ده ايو قتلوا چې ودی وجلې شي که قتل یې کړو او یصلب یو پانسی کړل شي که قتل هم کړو مال یې مغستو او تقطع ايديهم یا وکړ شي لاسونه د دوی وارجلهم خپې د دې من خلاف د بدل طرفنا او ينفو یا به وشړل شي من الارض د زمکینا ذلك لهم خزي في الدنيا دا ردی د پاره دا په دنیا کې شرم شو ولهم د دې د پاره په آخرت کې په آخرت کې عذاب عظیم لوی امام بني پر الله فرمایي چې حدود چې دي زواجر دي څه مطلب یعنی حد چې کله قائم شو د دې مقصد دا دی چې په دې باندې نور خلق د ګناه نه بندولي نور مکفرات نه دي ګناه معاف کینو ګناه سزا به قیامت کې الله ورکي دلیل دی ذلک لهم خزي وفي الاخره عذاب عظیم لیکن جمهور علماء چې حدود مکفرات دي کفاری دي چې ګناه وکړه سزا او ته ملاو شوله د سزا ختم شوله غلا وکړه حد ته ملاو شو بیا د الله تبوس نه کوي د بخاری کتاب الایمان کې دا حدیث موجود دی کان کفاره لما قبلها دا اختلاف پکشتا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم الا الذين د دې کسانو سزا هم دا دو تفسیر پکې مو کړی اختیار د حاکم دی او دویم نمبر دا چې نه څنګه امام ابو حنیفه وایي چې بده کې به جرم ته قتل کېږي وس وایي چې الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه ویستلا من قبل مخکن تقدروا عليهم چې تاسو لاس برشي بدی باندې تاسو په لاس برشوي نه د مخکې توبه ویستلا مطلب دا دی چې تاسو لا داخله کو ګرکړی نه دي او مخکې هغه توبه ویستلا سو ته موای فعلم پوش ان الله چې بشک الله تعالی غفور بخون کې رحیم همیشه مهربان دی وای کدی توبه ویستلا او تاسو لاس پدی لانه دې برشوي نو الله غفور رحیم دی الله به د ګناه او تماف کوي دې څه مطلب دی دې مطلب دا دی د عبارت د تویما یا درس ختمو بالفرض کده سدا دا ابن قدامه لیکلی دی په المغنی کې فان تابوا من قبل ان يقدر عليهم فان تابوا من قبل ان يقدر عليهم کدی د پولیس د پکړ نمخ کې توبه ویستلا سقطت عنه حدود الله د الله حدود ساقط شو خو اخذو بحقوق الادميين د انسانانو په حقوق باندې وکیږي څه مطلب ک قتل کړو قتلی کې وا کمال غسته مال وته غسته کیږي مطلب کدی توبه ایستلا او دی ندی گیر شوی چې کله گیر شول من قبل ان تقدروا مطلب دا ده کبل پرد سیوا چې تاسو په لاس بر شو چرتا نو غره بیا بده سنئی او بل پرس کلاس بر شوم نه ده نو د الله حدود تساقط شو هو اخذوا بحقوق الادميين من الانفس والاموال والجراح الا ان يعفى لهم عنها نو بیا به سی وشي کسو کې وجل ده دغه باندې وجل کیږي د چانه مال غسره سزا به ملوي د څوک زخمی کړي زخمی کیږي با او کاغو ته معافي وکړو ټیک نو معلومه ده شو چې دا معافي دي سګيري شي او سړی دي د جرمونه وکړل او بیا پولیس راونه نیو نو بس دا خبره ختمه شوله الله وتخفل حق معاف کو خو کبل برز دی د چا زیاته کړي داغه سزا به ملوي او که پولیس ول پلاس راغلل نو بیا به ټیک ټاک غیته سزا ملويږي که په دې ډاکو باندې چا داوا وکړه او د قاضي دربار کې استغاثه وشوله نو په دې صورت کې با ټیک ټاک به سی وشي چې قاضي ورته شابه خپل مال غویل ورکا د ایمان ادا الا الذين تابوا سوا دغه کسانو نه چاوي توبه اسلام من قبل مخ ان تقدر عليهم چې تاسو قادر شي په دی باندې عالم پوش ان الله چې بشک الله تعالی غفور بخون کړي رحیم همیشه مهربان دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین